ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمونږه نننۍ موضوع په دې بنیاد باندې ده چې ګټه چا وکړه. هغې خلقو ګټه وکړه چې هغې د سستۍ مظاهره وکړه، کو هغې خلقو ګټه وکړه چې هغې ته د چستۍ مظاهره وکړه. سستۍ ته لیزي وایي، لیزینس. چستۍ ته ایکټیونس یا پرو ایکټیونس وایي. امت نن سبا ایز ا هول سست دی. خلق آنلاین گیمز کوي او خلق ټوله ورځ سکرین اورز دومره زیات شوي دي چې ته تورسک نه روان شي او سواړی ته راځې په دې لارې ګورې نو داسې انسان به نه چې هغه موبایل ته نه ګوري. او موږ په کلینک کې چې کوم ویټس وکوي نو چې کله موږ بار ته راوځو وګورو نو لوی خو څه کې خو کش ماشومان چې دي هغې هم الو جړا غلي کوي چې موبایل ورسره وي. نو ته ویلی شي چې سکرین اورز ډېر زیات دي او قوم چې دی هغه امت چې دی هغه انتهایی سست دی. دی آر ویسټینګ دیئر ټایم. هغې خپل وخت ضایع کوي جبکې صحابه خپل وخت نه و ضایع کړی. صحابه سست نه و، هغه ایکټیو و. او د دې وجې نه ایکټیو خلق ګټه کوي او سست خلق چې دی همیشه بیلي. د سست خلقو یو دوه درې بانې. یو بانه دی چې کله حالات خرابي، دې حالات خرابو ته چیلنجنګ سچویشن وایي. او بل حالت دی اپرچونیټي چې حالات ښه سړی کار کولی شي. د سستو او د چستو غټ فرق دا دی چې چست سړی چې دی هغه په چیلنجنګ حالات کې هم اپرچونیټي ځان لګوري، حالات ځان ته ټیک کوي. وی ته په ګاډي کې روان یې، روډ بلاک ته یو غټ ټرک مخې ته دی، د هغې نه ګټر تاو شوی دی، ستا خو پې څه وس نه رسي. نو تا خپل موبایل راواغستو، په هغې کې څه میسیجونه هغه دې پړاو کړل او ستا سره قرآن نو تلاوت دې وکړو او تا څه حفظ کړی نو هغه دې وکړل او ستاسو ضروري ټلیفونونه وکړل چې دا دې خلاصول نو روډه کولاو شوی. دې ته وایي تا چیلنجز چې دي هغه چینج شو په اپرچونیټي کې. او سست خلق چې دی هغې ته چې اپرچونیټي هم میلاو شي وایي چې هلکه په مرکز اسلامي کې پروګرام دی، وایي چې مړه په پېښور کې پروګرام دی، خدای خبر چې څوک به یې کو به نه. نو دی په هغې کې بانې جوړوي، لکه دی د اپرچونیټي نه چیلنجز جوړوي. او بیا بانه دا که یاره وایي که فرض که زه دا کار وکړم نو که پلانې خفه شي او پلانې به را سره یا ځې یا نه، نو دی د اپرچونیټي نه پیدا نه علي خو د چیلنجز پکې د ځان نه راولي. و یو څو اصول به یاد ساتې. یو دی پی او یو دی پلی. که ته مخکې پی کې انکار وکړې، پی دې کړه، نو وروسته په جنت کې پلی کې. خو که ته پلی مخکې کې که نه اوس مزې کې نو بیا به پی کې نو پی به په دوزخ کې نو دا لایف چې دی ایدر پی ایدر پلی. نو هغه یو بزرگ ویلی چې دنیا جو ہے نا یہ کام کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے. لکه ته انعام په تمه نو ته به جنت ته ځې. نو د دې وجې نه د جنت د تلو نه مخکې به ته پیمنټ کې ځان به ستړی کې. یو بل اصول دا دی چې ته څه لپاره ژوند دی. یو قسم له خلق هغه دی چې دی لیو ټو ایټ، دی څه لایي، دی خوراک دپاره ژوندي دي. هلکه وایي نن دې څه پخ کړي دی غرمې له، نو خو لا وخت به تېر نه دا لنډې ورځې دي. نو مازدیګر بیا تپوس کوي ماښام به څه خورو، نو بیا د شپې تپوس کوي سهار په ناشته کې څه دي. دی ایټ ټو لیو اینډ دی لیو ټو ایټ. د دې د زندګۍ مقصد صرف خوراک دی یا هغه خلق دی.
و یو بله فارموله دا ده چې درې قسمه خلق د ځان مبارک ګوره: ورکینګ، واچینګ اینډ وانډرینګ. ورکینګ خلق هغه دی که سړی کراچۍ ته ځي، نو پخوا موږ په ټرین کې تلو، نو کم خلق چې ټرین ته وخت دا ورکینګ دی، دی کراچۍ ته ځي، نو یا خو د باچا په شانې للبي کوي یا به زموږ په شانې پیسې کوي، دا روان دي، دا ورکینګ دی. دا کم کسان چې ورته په دې دغه باندې ولاړ دي که نه پلیټفارم، او وی سی یو اگین، او وی هیو ا سیف جرنی، دا واچینګ والا دي، دی رخصتۍ. او دا چې په دې بازار کې په دې قصه خوانۍ کې کم خلق ګرځي، خبر دی نه چې څوک لاړو کو څوک راله، دا وانډرینګ دي. نو د مقصد دپاره چې څوک لګیا دي او ورکینګ دي، نو مقصد دپاره څوک لګیا دي؟ د وفادارو ګروه چې دی هغه نن سبا د فلسطین مجاهدین دي، هغې ورکینګ دي. او دا الخدمت علی دې په شانتې نور خلق چې دی دی واچینګ دی، چې موږ څه هیلپ ورسو ورته، چېرې خدمت یې څه کولی شو موږ چې څومره کولی شو. او دا سعودیه او سلمان دي چې دی وانډرینګ دي، هغې ځان له میوزیک ارینج کړی دی، او د هغې سره غټ غم دا چې ټرمپ به څنګه خوشحالېږي. نو ویل اول ځان وګوره چې ته ورکینګ یې کو واچینګ یې که وانډرینګ یې، په دې کې به ستا پته لګي چې ته ستا اصلي حیثیت څه دی. وی ګوره ګټه چا کړې ده؟ ګټه ورکینګ والا خلقو کړې ده، او کومو خلقو چې کار کړی دی او ایکټیونیس یې شو کړی دی، هغې شته شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ایکټیو لایف تیر کړی. وی په 23 سال کې دومره کامیابي هیچا نه ده موندلې. نوح علیه السلام غوندې شخصیت 9.5 کاله لګیا و، څومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 23 سال کې و. د ایکټیونیس مثال ته یې ګوره. موږ خو دیو که نه دا بړستن ټایپ خلق نه، دا ناراض دا ستوماني چې وباسي، دا ویزایي به کېږي به. نو کله چې په مدینه کې شور شو، نو څه کسان راپاڅېدل چې څه چل دی، نو وی چې هلکه صدرز وشو، نو څوک وایي یاره بم به ډزېدلی، او څوک وایي چې نه ډز به شوی. نو وایي چې هغه دی یو سورلی را روانه ده. سورلی چې نږدې راله، نو په دغه باندې بغیر د دغه چې اچي په سورلی د پاسه اس باندې زین، او زین کې بغیر یو کس سور دی، او نږدې راغی، وی غم مه کوئ، ما وکتل هېڅ نشته، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې ته ایکټیونیس وایي. وایي تاسو ګورئ که نه، تاسو چې چېرته صحابه ګورئ یا پیغمبران ګورئ، نو هغوی به ایکټیونیس مظاهره کړي. نو ګوره موسی علیه السلام ته وایي، ګوره وی موسی علیه السلام ته الله وایي چې دومره ایکټیونیس ته خو نه سوی، ما اعجلک یا موسی عن قومک یا موسی، دا ته دومره ایکټیونیس ته ولې شو کو؟ نو هغه وایي ربي انی عجلتو لترضا، زه هم چې ته خوشحاله شې. نو د عجل عجلت ته وایي، او عجلت ته ادی ته وایي، ادا ایکټیونیس پرو ایکټیونیس ته وایي. نو موسی علیه السلام ایکټیونیس شو کاو، داسې نه وه چې لکه سستو او ډډې والی وی. بل مثال ته وګوره چې دغه موسی علیه السلام چې کله راغی، نو ګوره 3 کیسونه دي پې. یو مرګ ته شوی دی، نو هلکه د فرعون فوجیان او پولیس پسې دي، نو سیکیورټي وایز انسیف دی. یو په لارې څه خو پیاده به تلی که نه، د مصر نه چې سړی ځي په دغې لار، نو د هغه سره خو موټر نه وه، نه و سره موټر سایکل و، ابا یې کوم په ورځو کې نه و. نو ستړی شوی څومره دی، نو چې ستړی شوی نو وږی شوی به څوری. نو د هغه د هغې ایکټیونیس نه د دې نه پته لګي چې د ونې نه لاندې ناست دی، نو څه وایي انی رب انی لما انزلت من خیر فقیر یم که نه، زه فقیر یم محتاج یم، دومره بد حالې دی. خو بیا سملی نه، چېرې لږ دمه شم، مخامخ ماشومانو ته ګوري چې دا ماشومان یې جنکۍ دي، او ټولو خلقو خپل دغه څاروي وبکړل، او ما دی نه دي. نو هغه ایکټیونیس شو کوي، ګوره پرو ایکټیونیس. نو چې ایکټیونیس شو کو، نو ورپاسېد، نو هغې ورته څومره خیر ورساو، هغې ورته دومره خیر ورساو چې لږ ساعت پس هغه جینۍ راله، او زما بابا ان ابي یدعوکا، زما بابا تا ته دغه کوي. د دې نه مخکې د غریبۍ شبانی صاحب کلیمی 2 قدم ہے، نو هلته چې لاړو نو کلیم الله شو. د دې نه پته لګي. او بیا قرآن چې تا ته وایي، نو تا ته څه وایي، هغه الفاظ به وایي چې پای کې ایکټیونیس شو کېږي. وسارعو الی مغفرة من ربکم، نو سارعو د سرعت نه دی، او سرعت ته ادی ته وایي. نو ته به ځې، نو بیا څه وایي، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، نو داسې نو چې لاړ شئ فاسعوا الی ذکر الله،
نو بیا به ځئ نو ایکټیونس به شو کې کومو خلقو چې ایکټیونس شو کړی دی هغې ګټه کړې ده او بیا وایي چې کومو خلقو ایکټیونس نه شو کړی نو څه ورته وایي چې کومو کس دغه کې راځي صورت حدید کې لا یستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة کله چې ګټلې نه وه او په هغې کې په هغې وخت کې هغې خلکو پیسې ولګولې یعنې په مکه کې د مدینې د ګټې نه پس بیا که کوم خلق نو اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعدو نو لیزی کسان او ایکټیو کسانو کې ډېر لوی فرق دی او بیا ډېر ښکلی مثال پیش کوي وایي ابو سفیان غوندې شخصیت ته ګوره یو طرف ته د ملک مشر دی د هغې علاقې غټ ملک دی قریش خاندان سره تعلق دی د رسول الله سخر دی او هغه بیا چې کله تپوس کوي نو وایي دا څه چل دی وایي دا دې ستاسو دا وراده چې دی که نه د نبوت دعوه کړې ده وایي دا ورسره څوک دي وایي دا ورسره څلور کسه نور دي وایي یوه خدیجه به ده دی ټبر ده او بل یو ماشوم دی علي نومې دی رضی الله تعالی عنه او بل یو غلام دی زید نومې دی او بل یو دوست دی ابوبکر نومې دی دی ملګري دی ور څلور کسانو نو یې کو ابو سفیان د ایکټیونس مظاهره کړې وی چې پنځم به دی نه و نو هغې ورکه چې تپوس وکړمه او ورکه چې سوچ پې وکړمه نو چې مکه فتح شوه نو څومره لیټ و نو ابو سفیان به یقینا افسوس کړی چېرې په هغې وخت کې مې خبره منلی وی نو عباس صاحب پسې راغلی و هغه ته یې وی لکه دې وراره عباس صاحب ته وایي هلکه دا وراره خو د غټ بادشاه دی د مکې دا فتح چې کېږي او دا فوجونه را روان دي او د هر چا سره خپله جنډه ده د ابو سفیان د عباس صاحب رضی الله عنه ډېر تکړه و نو ابو سفیان یې ودرولی په یو خټو ویې ګوره نو دا لکه چې څنګه د کړپې په دې کنډو کې ته ودرې او دا شمشول دې راځي او روان یې جنډې ورسره نو هغه ورته وایي د ابو سفیان تپوس کوي دا څوک دي نو وایي دا د پلاني جنډه ده نو وایي دا څوک دی وایي دا د پلاني جنډه ده دا باندې هلکه وایي دا دغه خو دې وراره خو دې غټ بادشاه شو هغه ته غلی شه بادشاہ نه دی نبوت ہے یہ بادشاہ نہیں یہ نبوت ہے نو ګوره ایکټیونس او لیزینس په دې کې د ټول نه زیات ایکټیو کم چا چې کردار ادا کړو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ګوره موږ تاسو ته فارموله جوړه کړه چې لیزي خلق څه دي هغه په اپرچونیټي کې چیلنجز ګوري مړه وایي کو بیا دس چلو شي نو بیا کو پلانې خفه شي نو بیا کو ګاډی نه په هغې سات کې هېڅ پته نه لګي چې هلته کې کو باراني دا مختلف بانې جوړوي او دا بل سړی په بانو کې موقع ګوري دا دومره ایکټیو نه کوي نو دا سړی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې پته ولګېده چې دا پیغمبر دی نو په کار نه وي چې د پلار سره مې ورکړه چې صلاح وکړم نو بیا چې پته نه وي څوک په ایمان راوړي که نه راوړي ورکړه چې لږ سوچ ورته وکړو نو هغه چې سوچ یې نه دی کړی خو ایکټیونس یې شو کو وی پیغمبر او وی ما په ایمان راوړی نو د ایکټیونس نه پس بیا ابوبکر صدیق څه وایي چې فوراً کار شروع کو او د نو شو نو 15 کسا په عشره مبشره کې رضی الله تعالی عنهم پای کې 15 کسا حضرت ابوبکر صدیق مسلمانان کړل او ایمان وته نصیب شو نو په دې کې د رسول الله قریبي رشتہ دارونو حضرت ابوبکر صدیق لنو په کار چیرې دا ترې دی نو دا وراره به ورته په خپله ووایي که نه موږ وایو چې لکه فرض کا دا د شمشور وراره دی یا یې روډ دی نو دی به ورته وایي زه ورته ولې وام حالانکه ابوبکر صدیق ایکټیونس شو کوي نو په هغې خپلو پسې یې لاړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وویې ما د هر چا بدل خلاص کو او ما د رسول الله ما د ابوبکر صدیق بدل خلاص نه کو او د قیامت په ورځ چې خدای پاک ووایي رسول الله ته چې ته خپل امت نه کسان را پیش کا نو چې څنګه یو ټیچر ته ووایي چې هلکه د کلاس نه یو هلک راوباسه نو ټیچر به قابل هلک نه وباسي نو رسول الله هم قابل سړی وباسي ابوبکر صدیق ورته وایي چې دا ما خو وړوکوالی په کفر کې تېر کړی و بل څوک وباسه وایي چې نه ته ورشه او چې کله ورشي نو الله ورته څه وایي وایي ابوبکر تا زما په حبیب باندې احسانات دومره کړي چې هغه ویلي چې الله به یې بدل درکوي نو زه به یې اوس بدل در کوم دا ولې د ایکټیونس مظاهره یې وکړه نو زما ستا لپاره سبق دا دی چې لیزي چې کوم خلق یې سست هغې همیشه بایللې ده او کوم خلق چې ایکټیو وي هغې ګټلې ده او کوم ځایونو کې چې ایکټیونس چا شو کړی دی نو یو طرف ته ما تا ته وویې چې ایکټیونس مظاهره به بیا کې نو چې کې نو څنګه به یې کې نو لومبنۍ د ایکټیونس نښه دا ده چې خپل کارونه به د سهار وختي نه شروع کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بورک لامتی فی بکورها ګوره الفاظ څومره خواږه دي بورک برکت اچولی شوی دی زما د امت دپاره په سهار په وختي کارونو کې نو بیا یې څه ویلي دعا کړې ده اللهم بارک لامتی فی بکورها نو کم خلق چې خپل دکان او خپل کاروبار سهار وختي سټارټ کوي
वही दिन को आप अब सुबह के फजर के तुलू के बाद शुरू कीजिए. خو چې ته په 10 بجې کار شروع کې نو ته ایکټیو نه نو چې ته ایکټیو نه نو خیر بدی نه. د دې وجه نه انګریزان ټول وختي وده کېږي اثار وختي پاسي او پاکستانیان چې د 1200 پورې وخې په دې فخر کوي او حکومت ته چې بجلی به ډېره لګي نو تاسو مارکیټونه وختي بند کوي نه ارسکو خدا نه کو ولې دا لیزي دي او هغه ایکټیو دي. نو دې وجه نه موږ په عمرو کې وی ټاپ کړی ده او په حجونو کې په 2م نمبر یو او په کرپشن کې 160 نمبر دی. او بیا دا چې سړی تور سره تواله او په دغه خرڅه کې او ستا جرنیل وی میں نے اس پر پیسے لیے ہیں د دې نه خو بیا نور صحیح د دې وجه نه چونکې مونږ سستو وایي چې ته سست یې که نه نو وایي د کوم واقعیت چې را روان دی خو به کېږي. نو ډېر خواږه الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بی ان ارلی برډ. ته کوشش کوه چې سار چې کومه مرغۍ له اول لا پاسي چې ته هغه او که ته وایي زما ورځ دې ښی نو اف یو وانټ ا ګوډ ډے نو یو اون ا ګوډ مارننګ. چې ګوډ مارننګ د شروع کو سار د ښی نو ټوله ورځ به دې ښی نو ته به د سار نه شروع کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی ډېر خوږه الفاظ دي وایي ګوره ایکټیونس شو کوي که ایکټیونس نه شو کې نو حالات خو به خرابېږي نو څنګه به راځي. نو ګوره ورته بادرو بالاعمال سبعا تنتظرون. تادي کوئ کې نو خبرو کې یو را روانه ده نو اوس ورته ګوره فقرا منسیا یا به داسې خوار شي چې یاد به دنه هیر شي. نه سړي راته خبره کوله او اوس وپات شو مېره پلانې وپات شو هغه ماته وی ته خبرې وی دی په ملیشیا کې و نو وی چې سبا ته ځم نو ټیکټ ورسره نه ما وله ورکو. هغه ډېر ښکلی هلک و سمارټ. اوس ګوره فقرا منسیا نو وی چې کله هلته راغی نو د هغه ښایست نه علاوه وی ما ته چې په سبا کې وکتو نو په سترګو کې وښې وې او دا رنګ یې داسې تور شوی وی ما وی چې ولې وی چې هر سره نه هیر دي زما په ټیکټ تللی نو فقرا شو. نو منسیا دې حته تللی وی چې زه په چا باندې سامان خرڅ کړم نو نه راته د هغه نوم یادي او نه راته هغه اماونټ یادي. نو this can happen. فقرا منسیا ته څه شی تېره دغه کې چې داسې خوار شي چې یاد دنه دیر شي او غنن مطغیا یا ته دومره مالدار شي چې بیا طغیاني شروع کړي. کم خلق چې خپل زندګي د دیندارۍ نه شروع کړې ده هغه چې کله دنیادار شي نو په دې دیندارۍ پورې ور ټوکې ورځي. زموږ یو ملګری دی الله دې ښه ساتي ژوندی دی نو هغه زمونږ چې کومې ادارې دي نو هغه د هغه ښه سړیتوب د وجې نه موږ ته میلاو دي ځکه چې هغه پکې ډېر انټرسټ اخیستی لکه څنګه چې شهرون باچا باره کې موږ وایو چې موږ له دا وکړه داسې هغه دا کارونه کړي وو. هغه امریکې ویزې شروع کړې جو هغه پې ورغی چې ورغی پې امریکې په تاسو فکر ملکڼ کې شریعت شروع شو که نه ملکڼ له سپیشل ویزې وې جو پکې هم لاړ هغه چې د امریکا هغې نن ولید که نه نو زمونږ په دې کار پورې وله خندا ورتله پیشاړی پورې کېده. موږ ټول اوس دعا کوو اوس هم چې کله موږ هغې ادارو ته لاړ شي نو اداره پلاني برکت و هغه کسان وایي خو وایي خدای دې ورته هدایت نصیب کړي اوس چې راشي نو وایي چې دا مې څه ناروا کړي. دې ته وایي غنن مطغیا چې کم خلق مالدار شي د هغې په کاروبار کې بیا چینج راشي. او ګناه ورته څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او مونځ کوي او حضرت ورته وایي چې ولې تا دې کې نو هغه ورته وایي چې حضور دقه یو څادر دی ما په سر کړی دی په تا پسې مې مونځ وکړو او ټبر مې دقه شان راته ناسته ده د هغې له وړم. او بیا رسول الله ته وایي چې ما ته غنن حضرت ورته وایي چې مه کوه وایي چې نه دوا راته وکړه وایي چې مه کوه دا شته حالت دې ښه دی چا دپاره نه ښه. او حضرت چې دوا وکړه جو بیزې ډېرې شوې ګډې نه ګډې بیزې خو څوک به په سواړی کې نه شي ساتلی هغې لپاره به چېرته ځي شپاله ته شپاله ته چې لاړ یا دغه ته علم ته جو مونځ خو پاتې شو نو چې هغه ډېرې دی جو هغه ورسره مینه زیاتېده جو د زکات حکم راغی په 2م کال د هیره زکات نو کوي سړی پسې وایي که زموږ یو یار هلته او ورته ووایي هغه ویې لیونی شوي او د الله رسول ته دومره خفه شو چې هغه ورته وایي چې د زکات به نه قبلو. یو سړی په تا پسې راځي موږ له جومات له چنده راکړه نو ته وله چنده ورکې ته ترې تنګ شو یار وله چنده غواړي او چې یو سړی ګرځي وایي د ټولو نه عالم خو ته به پکې نه راکړې ستا را پکې نه پرېږدم. دا د هغې سړي ډېر حتک دی او هغه بیا نه اخیسته دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ابوبکر صدیق ته مینت وکړو هغه ته هم بیا نه اخیسته او بیا ته حضرت عمر صاحب موږ به یې ته څنګه والو ولې غنن مطغیا نو د څه شي په انتظار کې چې داسې مالدار شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سټیجز ښوولي. 3م نمبر یې ورته وښیې ښوولی چې او مرضا مفسدا یا به داسې په ناجوړه شي وی دا ولې نو ما ته هغې پرون یو کس وی ستا را یو دوست چې دی موږ ډوډۍ کې وی دی سټروک ورته شوی ما سټروک نه بلډ کینسر ورته شوی
بلډ کینسر چې ورته وشي وی چې ډاکټر صاحب راته وی چې د موږ دغه بون میرو ټرانسپلانټ وی دا ورته کوو وی هغوی ته چې پته وکړي دا خو 60 سال ته رسېدلی دی وی چې دته څه فایده نشته دې ته وایي مرضن مفسدا دې ته پته مې که نه چې داسې وشي او یا دا چې او حرمن یا داسې بوډا شي چې سینایل ډیمنشیا ورته وایي وایي څوک یې نه وایي پلانی یم وایي پلانی څوک یې نو خپل نصیب یا نه پېژني نو وایي زه ستا نوسی یم ستا لور یم نو خلق وله بیا نږدې نه ځي وایي یاره وس پېژني مینه نو خو دغه دې ترې رغوله نو دې ته بیا مفندن وایي او موتن او یا داسې مرګ د باندې راشي چې هر څه د نه پاتې شي دا په موټر سایکل کې راځه تیز روانو نو هغه ښه تیز روانو نو هغې بل ورته یاره ځوانه دا ځواني به دې ډېره نصیب نه شي او چې خبرېدمه جو بس وی هلته کې موټر یې وو او پاسات دغه شو ایکسپایر شو او بیا په مقبره زه سهار راتلمه نو هغه مور یې ورته ناست وه داسې ورته ژړل دا اوس په دې موټر سایکلو دا کوم مرګونه چې کېږي دا ته یې نه نو داسې کې دغې ته یې پرېږدې او بیا په آخر کې ورته او دجالا فانه شر منتظر یا خو به جو دجال راشي وی دجال څه ته وایي وی چې څوک فساد کوي څوک دوکه کوي نو ستا د حکمران ستا سیاستدانان دا دجال نماینده دي که نه دا ټول دوکه نه کوي لکه ته سوچ وکړه دنیا چې جوړه ده نو په څه جوړه ده په عدل الله چې اسلام را لېږلی نو د عدل را لېږلی امرت لاعدل بینکم ما قرآن چې در لېږلی دې لپاره مې در لېږلی لیقوم الناس بالقسط نو تا په 800 پر میم دغه 2600 په 26 ترمیم باندې عدلیه چې ده هغه د حکومت غلامه ده نو هغه به حکومت ته ګوري چې دی به خوشحالېږي په څو نو ظلم خو راغی که نه نو چې ظلم راغی نو زما خبره یې پکې ننیسترې ده چې ډاکټر صاحب خپل کلینیک ښه کوي موږ به تېس نه غواړو او دغه دې پکې امین صاحب دې پکې ننیستري چې دارالعلوم به رجسټریشن زر کېږي زه هم ځای په تندر عدل کوم زما کلینیک پکې ښه چلیږي او هغه به وایي زما مدرسه پکې زر رجسټر کېږي نو زه یې څه کوم نو دنیا خو د عدل د وجې نه قایمه ده نو زما ستانه خو چرچل چرچل څه چل وکړو هغه چې کله ډېر سخت جنګ و او پریشانه شوی نو چرچل لاړ شو نو عدالتونو نه یې څه تپوس کړی وي تاسو انصاف کوئ هغه وی او وی بیا موږ به شکست نه مومو دې ته وګوره که نه نو کله چې اوس ستا عدل ختم شو نو عدل چې ختم شي نو اوس خو شکست مقدر دی نو دې ته وایي چې بیا ته داسې شي دې ته دجال وایي دجال د دجل نه دی او دوکه د ټول نه غټ خطرناک شی دجال دی او د هغې دا اوس چې کوم صورتحال روان دی د ارټیفیشل انټیلیجنس چې راغه یا دا روبوټ چې راووتل وی ګوی چې ما ته مې د خپل ملګري خبره کوله وی چې په امریکا کې به تر خپل موټر نه یو نوم کېدی او هغه به په کوټ شي او هغه ته بیا آواز وکړي چې پلاني راشه او هغه خپل سپین بچی ورته یې سپین خان هغه خپل موټر نه سپین خان نوم یې او هغه په ولاړ آواز وکړي سپین خان راځه او جو سپین خان راغی ځان له پارکینګ په خپل وکړ نه ډرایور ته ضرورت شته د دې نه بل غټ دجل شته ته چې تا ته څوک وایي چې ما ایمان راوړه زه ګوره هغه دی راوړم چې ما ته خو وایي چې موږ ته خو څوک کوډې کوي په هغه ایمان راوړو نو چې هغه سپین خان راولي موږ خو د ټینګې نه یو که نه دې ته دجل وایي نو د دجال نه به ځان ساتي د ټول نه غټ دجال چې د امریکا او دغه دي که نه وی چې ستا په هغه کې هغه په دې کراچۍ کې موږ په لوړ پروګرام و نو هغې وی یارېږئ ډېر مه یاده وګوره نو هغې وی یارېږئ ډېر مه وی که په ایرپورټ باندې تاسو ته ووایي چې یاره ستاسو به اوس نیویارک ته فلایټ دی او تاسو به په دې ټایم چې کښېنئ نو په دې ټایم به کوز شئ خو ستاسو دغه چې دی تیاره هغه بغیر پایلټه ده غالبا وی یو سورلی به ورته ونه خیږي چې ولې موږ لیوني یو نو چې کله یو څو سورلی پکې لاړې شي او روغې راشي نو موږ ولې موږ ورته بیا خیږو که نه دې ته دجال وایي چې کله تاله دوکه درکوي نو دجال بیا په آخر کې قیامت نو ته څه پته مې اوه څیزونه ته رسول الله صلی الله شمارل نو تعدي کوه کینې دغه خبرې خو تیارې ولاړې دي دا د باندې راځي ته به کوشش کوې چې د دې نه ځان وساتې و ادروایز دا شی په تا را روان دی نو موږ چې کوم مثال ورکو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو په دې نورو کارونو کې څومره ایکټیونس شو کو نو په دې بله خبره کې په عبادت کې څومره ایکټیو و په عباداتو کې دومره مخکې و چې د فجر مونځ دی د سهار مونځ اته زموږ د سهار مونځ دلته تقریبا په 6 بجې خواوشا کېږي او په عربو کې غالبا په 5 نیمې کېږي ځکه چې عربو هغه سهار مونځ وختي نو چې د سهار مونځ کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره سوال کوي او جوابونو ته ګوره ډېر شی صحابه ناست دي نو حضرت وایي من اصبح منکم اليوم صائما نن څه په تاسو کې د چا روژه ده نو په دې سکول کې د هلک څه چلو کېږي
نو لکه ابوبکر صدیق په دې کړي که نه چې انا یا رسول الله. ګوره بیا ګټي ایکټیو دی که نه، نو ایکټیو سوی انا یا رسول الله. نو حضرت دویم کوېسچن کوي من اتبع منکم الجنازة اليوم، نن څوک جنازې له تلي. نو ګور چې په دغه وخت کې به کومه جنازه وه، هغه خو نه قضا کوله، نو انا یا رسول الله. نو دویم کوېسچن یې وګاټو. نو دریم هغه وایي من اطعم منکم اليوم مسکینا، نن چا ډوډۍ چاله ورکړه په سهار په مانځه کې ډوډۍ. هغه وایي نصیب مې خو چې راننوتمه، نه خو ټول منزله پاسېدله تهجد والو، نو هغه بیا زوی مې و عبدالرحمن، او په لاس کې ډوډۍ وه، او دلته یو سوالګری ولاړ و، او جوید هغه نه مې واخېسته، هغه له مې ورکړه. جوید دننه مې جواب ټیک کو من اطعم اليوم صائما. نو ما ورته چې انا یا رسول الله. نو بیا وی چې من عادکم اليوم المریض مریضا، په تاسو کې نن د مریض ننداره چا کړې ده. نو ګوره څلور کارونه شو. د مریض ننداره چا کړې ده، جنازې له څوک تللی دی، مسکین له روټۍ چا ورکړې ده، او روژه د چا ده. چې دا دواړه څلور واړه سوالونه یې وکړل، جواب یې ورکړو، دغه شانه ټول صحابه غلي شو. نو دا ګوره ایکټیونس دی که نه. نو حضرت الفاظ ته ګوره ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الله جنه. په چا که چې دا څلور خبرې یو ځای شي، خدای به جنت ته داخلي. ډاکټر صاحب په لار روانو، په جومات کې ګڼه ویزه جل دی، وی دغه دی څوک وفات شوي دي، وی دلته لاس نیوله، هله وی ورځه پې، وی جنازه یې په سوده ویسو. مې ولې تادي کې؟ وی نن مې روژه ده او جنازې له هم لاړ شه، د مریض تپوس خو مې د چپ لاس کار دی. د څلور واړه چې وکړې په یو ورځ، دې ته وایي ایکټیونس. چې ته په نیکۍ پسې بیا ګرځې چې وګټه وکړې. وایي دا خو څه کې، خو د دې ایکټیونس د وجې نه ډاکو ته ګوره. دا یو کسان دی ابوالحیثم نومې دی، او چې یو سړی ډاکي کوي، نو هغه ډاکو دی. بل طرف ته امام احمد بن حنبل دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه د حق په بنیاد باندې بادشاهي وخت په کوړو وخي چې ته ووایې چې قرآن مخلوق دی، هغه مخلوق نه دی. نو خو جګړه ده. نو وایي دومره غټه کوړه وله راپرېږدي چې قاتل یې راپرېښی وی، هغه غریب باډو غږ نه کاو، او هغه به چې خدای ما معاف کړي، خدای ما معاف کړي. په دغه حالت کې وی یو پیری صرف اسمان ته کتلی و، وی چاوی چې ولې، وی پرتوغاښ مې سس شو، وی ما چې خدای شرمې خو مې مه کنه. نو خود به خود کلک شو. هغه سړی وی، هغه امام احمد بن حنبل چې په جیل کې چې کله زه ډېر زیات دغه شومه، خوږ شومه، او په اړه کې مې لږ ډور داسې ویکنس یا کمزوري راله. نو ابوالحیثم هلته و ډاکو، اما ته وی چې امام صاحب زه ابوالحیثم ډاکو یم، ما په ډاکې کمپرومایز نه دی کړی، زه دوره لوړې والی شوی یم. نو ته خو د رحمان بندی چې ته چېرته ونه کې. او هغه ما ته حوصله بړاو کړې وه، د هغې حوصلې د باجې نه زه هغه ته دعاګانې کوم چې خدای ابوالحیثم وبخې. نو ته سوچو که ابوالحیثم به دا ټولې ډاکې هم دغه کړي یا سم کړي، او کیدی چې خدای بخلي، ځکه چې سړي ته امام احمد بن حنبل دعا کوي، او په تهجدو کې ورته دعا کوي. نو یو سړي ما ته خبره کوله، حرم ته یو کس راغلی او یو شیخ القرآن و، او زما میلمه و، او په چربانک پاسېدلی و، وی کاپي ورسره وه. او ما وی چې دا کاپي د څه ده؟ وی چې په دې کې ما د خلقو نومونه لیکلي، هغو ته دعا کوم چې مېړه ښه دی، عوام چې هیر مې نه شي. او ما ته یو نوم پکې ستا و. زه خوشحاله شوم. وی ما چې وکتل، نو چې ستا نوم پکې تا څوک نو کو تا ډاکې کړي، نو د ابوالحیثم دپاره چانس څه شو؟ ایک ګوره ابوالحیثم له پکار و چې مړه زه خو غالم اوس ما له څه پکار دي. نه هغه ورته خبره وکړه، چې وکړه نو څنګه چلو شو. وی دا خو څه کې په زناورو کې چې چا ایکټیو نه شو کړی دی. نو هدهد اوس سلیمان غوندې پیغمبر ته وګوره، دومره بادشاه ته وګوره، ستاره د ټرمپ سره بسئ، د هغه سره هواګانې پیریانو. نو هغه چې کله زیري واغسته، نو څوک نه و؟ هدهد نه و. نو ما لا ارى الخطو ده کنه، زه خو هدهد نه ینمه. نو که راغی نو یا به یې ووجنمه یا به عذاب علیم وله ورکم. هغه چې راغی هغه ورته سمه ایکټیونس ورته شو کو. وی سلیمان ستا بادشاهي به وي، خو یو ځای ته زه تللی ما تا هغه نه دی لیدلی. وجدت قوما یسجدون للشمس والقمر، هغه خو نور او سپوږمۍ ته سجدې کوي. نو ګوره ایکټیونس یې شو کو. چې ایکټیونس یې شو کو، نو څه چلو کو؟ سلیمان ایکشن واخست. چې ایکشن واخست، نو قوم سبا ټول ایمان راوړ. نو که هغه ویلی چې اوس چېرته ما، چېرته زه، چېرته سلیمان، اوس ما له زه ورته اوس دا خبره ولیکم. موږ خو لکه کمزوري خلق یو. اوس موږ ته ګوره دې خبرې ته ګوره، جو پیسې وبه پاتې شوی، جو لیزي به پاتې شوی، د هغې د وجې نه یې ګوره ومونده ورځ. نو هدهد د وجې نه، د هغې ایکټیونس د وجې نه دومره خیر شو چې ټوله قبیله مسلمانه شوه.
نو زما سره لپاره پکې دا سبق دی چې دا به شوکې چې لکه زه ایکټیو ما سینه خپل حیثیت ته به نه ګورې چې مړه اوس ما غوندې وډوکي سړي ته وګوره او په دې ځای کې دې خبرې ته وګوره نو که هر څوک یې هغه ته به الوایي چې دا شی داسې پکار دی ته په دې او بیا نمل چې کوم دی هغه بل ایکټیو نه چې شو کړی نو هغه 20 هغه چې راغی سلیمان فوجونه رالل نو 20 څه حیثیت دی نسې وی یا ایتها النملة ادخلوا الى مساکنکم دننه شی ایکټیو نشي شو کو ځکه دیس دین ونه چقی نو په خدای دومره ښه ولګېدو چې د هغه په نوم باندې څه شی راغی په قرآن کې یو صورت راغی نو ایکټیونس به شو کې ځکه چې تا ته د هغې د طرف نه کوم هغو ته فایده شوې وی اوس دا 2024 دی په دې 2024 کې ایکټیونس چا شو کو چې ایکټیونس شو کې نو بیا به یادې نو اوس ټول امت چې دی د دې پیسې دی لیزی دی او صرف د حماس مجاهدین چې دی ایکټیو دی د حماس مجاهدین د ایکټیونس د وجې نه الله تعالی هغه کارونه پرې وکړل چې لکه خلق ورته حیران دی ځکه چې د اسرائیل آیرن ډوم چې د هغې په باره کې چا تصور هم نشي کولی چې څوک به هلته لاړ شي مچ به هم نشي تللی هغې لاړله او 255 کسان د هغو نه ونیول او راوستل اوس ګوره 255 کسان چې ترې راوستي دي یو سړي ملک ته دانګل پیراګلایډ په هغې دغه باندې تېري وو او بیا یې راوستل دا اوس ایکټیونس شو که نه دی خوا سلمان دی چې دی نه هغه پیسې دی لیزي دی دی خوا مصر لیزي دی او هغې طرف ته اردن لیزي دی په اردن کې بل ټول ډاکټران وته موږ چې کوم اردن ته تللي اردن واحد ملک دی چې په هغې کې د دغه دپاره حماس ته د تنظیم سره د دغه نه د اخوانو د اخوانو دپاره ډېر زیات نرم ګوشه موجوده ده نو هغې چې د هغه ډاکټران ټول دي چېرې زموږ وروڼه دلته کې سیزلي شوي دي قطري شوي دي خوږ شوي دي په دې یو ځای کې ورته موږ نه ځکه چې اردن هغې ته دومره نږدې دی چې کله زه تللی وم ما کتل نو ما د په اسرائیل دغه لیدل د بیت المقدس لایټونه کومه بجلي چې هلته بلېده نو نږدې شو که نه نو موږ هغه ټول ډاکټران راوتي وو چې اخر موږ به ایمان څنګه تېرو موږ پرېږدی موږ نورس نه کوو هغو له به پټی کوو کم زخمیان چې دي نو ایکټیونس چې شو کو نو 255 کسان هغې دغه کړي دي نو په هغې کې لکه ته به حیران شې په هغې کې څه کسان چې مړه دي نه 4 دي یا 15 دا د اسرائیل په هغې دغه بلاسټینګ باندې یا په بیلډینګ چې حمله کړې ده نو اسرائیل خپل کسان په خپله وژلي دي دی نه دی وجلی او کم د هغو سره محفوظ دي نو ته سوچ وکړه چې په 255 کې 5 کسان لکه مثلا یوه ښځه ده د هغې ښځې دغه نوم دی د نعمه ارګاني دی فري کړې ده راپرېښې ده او دی اسرائیل دا پروپیګنډه وکړه چې ګوره حماس والا څومره ظالمان دي ویښتې یې تخریلي دي بدکاري ورسره کړې ده هغې بیان ورکړو چې د خدای بندیانو ما خو داسې نیک خلک اړو لیدلی نه دی هغې بیان ورکو دا غلط میډیا دا غلط پروپیګنډه تاسو ولې کوئ او بیا دا چې په هغې کې 2 کسه 4 کمانډران د اسرائیل غټ کمانډران د ټاپ هغه وجلی دي په هغې کې د یو نوم زه سریان هم د مسلمان نوم جوړیږي خو هغه احسان دی یو یاهو دی نو دا احسان چې دی دا یاهو چې دی دی وړوکې کړی دی او بیا یې د ده په شاپر کې اچولی دی بیا اسرائیل ته لیږلی دی دا نو د دې چې ته اوس دې ته وګورې ایکټیونس ته بل طرف ته صورت محمد ته وګورې ته ویلی شي چې صورت محمد چې دی په هغې باندې عمل چې کړی دی نو هغه حماس کړی دی هغه ځکه چې ایکټیو لیزي نه نو هم اوس صورت محمد ته ګوره هغه وایي فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب سټونه یې وښیئ نو سټونه یې ولوالي دا 4 کسونه ما ته ځینې فضرب الرقاب نو بیا ورته وایي اذا اسخنتمو حتی اذا اسخنتموهم کله چې وله وینه توی کوي نو څه وکئ فشرت بهم سعودي والی تسلیموي اسرائیل خو چې کله تا دا وکړه نو هغه وترېدل فشرت بهم من خلفهم کم شاته چې دي UAE خو تسلیم کړی دی سعودي تسلیموي خو چې ستا دا شی ولیدو وی چې ورګه لږ صبر کو نو بیا ورته څه وایي چې کله ستاسو سره نو ګوره بیا ورته څه وایي فاما منن بعدو نو هسې ترې پرېږدی نو څوک یې پرېښي و ارغاني ما وي هغه چې که نه نوع ارګماني NOAA که نه نوع ارګماني دی فري کړه نو فاما منن بعدو او بیا ورپسې و اما فداءن دا 250 چې دي دا ورسره تر اوسه دي یو کال جنګ وشو پای کې صرف 4 کسرې کو 15 دي رها کړي دي
او دوه درې چې دي نو هغه د دې دغه د وجې نه مړه دي هلته کې ځکه چې دي به دغه په کوم بلډینګ کو بلډینګ ته راوغورځئ نو هغې نو فاما منن بعدو ته ایښي دي چې نه فداء چې لکه یو به اسرائیلی ورکي نو سل به پې فلسطینی راشي دا اوس چې وفات شو سنوار 22 سال دی د دې په قید کې یحیی سنوار دا کوم شهید چې شو دی 22 سال د دې په قید کې نو چې کله د هغوی یو کرنل دی نیولی نو د هغې په بدل کې چې کوم 200 یا 100 کسان پرېښي وو په کې یو دا سنوار و نو ګوره چلته پورته تصویر نه شو فاما منن بعدو فاما فداء نو حتی تضع الحرب څه ته وایي چې اوزارها کنه چې هغه خپل دغه کې دی وضع نو اوس وایي چې په اسرائیل کې خپل ریاکشن شروع شوی دی او د اسرائیل د نتنیاهو د کور خلاف په خپل کور ته ننوتي دا اسرائیل چې بس که زمونږ سړي هلته دي او څه ترې جوړېږي نه او کیدای شي الله تعالی پکې څه خیر راوباسي ځکه چې خیر همیشه د ازمایش نه پس راوځي وایي څنګه د ازمایش نه پس زموږ سره 3 منټه دي نو زموږ سره ازمایش نه پس خیر راوځي ځکه چې کله خلقو تربیت شوی دی نو کله کې دا نازولي واړه نه دا نیا چې ژوندی دا ډېر بیکاره وي دا کوم چې نیا یې نه وي او دا مور او پلارو سره سخت کوشش کوي اسم د کار خاوندان نو چې د کار خاوندان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم قوم نو ابو جهل ابو څه شی دی بلال رضی الله عنه دی نو څومره سختې برداشت کوي نو یاسر دی او سمیه ده نو رسول الله ورته څه وایي یا اصبروا آل یاسر فان لکم الجنه نو ګوره سختې تېرئ نو چې سختې تېرې کړې نو چې په بدر کې لاړل 313 نو څه یې وکړل ګټه یې ونه کړه نو بل طرف ته نازولو ته وګوره د موسی علیه السلام قوم دی هلته کې دغه سره دی فرعون سره دی نو چې راخلاص شو نو چې دریاب دی شاته فرعون دی دی ورته غرب شو یا فرعونه یا موسی دا دې را سره څه ناروا وکړه مخې ته دریاب دی او شاته فرعون دی مونږ خو دې غرق کړو هغه ورته ان معي ربي تاسو خو دې ادبار خلق نه معنا نه معیه خو زما سره زما رب دی نو ورګه زه ورته وایم هغه به څه کار وکړي نو څه ورته وایي چې څه ته فضرب بعصاک البحر نو چې هغه وواله نو لارې نو تا ته لار پکار ښه نو چې دی بیا دې خوا شو نو ویې تږي یو نو ویې فضرب بعصاک الحجر نو چې ته تږی نو زما اوبه دا دي نو ویې وږي یو نو ویې انزلنا علیکم المن والسلوى نو چې ته خو ګرمي ده جو غمامه نو دغه چې په ناز دی عادت کړل نو بیا ورته وایي ادخلوا هذه القریه وایي دې ته ځئ نو هغه ورته وایي ته لاړ شه ګوره څومره فرق دی د دې وجې نه چې کوم خلق د سختو عادت لکه حماس نو دې نه خدای خیر راوباسي او چې کوم خلق نازولي او لیزي نو هغه وایي زما پې سمی نه راځي وایي بوجۍ اوسه ګوره بوجۍ نه وړي مشین ته میخې ته واښه نه ور او چې ستاسو چاله ډوډۍ اوسئ هغه لوښي په دروازه کې پرته حرام شه کوداره کالج هلکې رالي دی پې خپره پاسه اړئ او کور ته دننه راځي ځکه دا نازولي دي دا د کار نه دي الله دې موږ ټولو ته ایکټیونیس نصیب کړي او خدای دې موږ د لیزینس نه وساتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین